صبر 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 زما دا خبره وره او چې کله پوره شي ته بیا وګوره چې په دې کې ستا دپاره څه فایدې خبره نه وه نو بالکل چې بیا زما ویډیو ونه ګورې. خبره دا قسم ده د پښتنو سوچ لږ بدلول غواړي. بدلول څنګه غواړي؟ دلته کې هر یو کس ایجوکیشن پسې نښتی دی، تعلیم پسې. ښه خبره دی، الله دې پکې هر یو کس کامیاب کړي. خو داسې ده نن سبا چې د ایجوکیشن له کسان څومره ټایم ورکوي که نه 16-17 سال دی له ټایم ورکړي او د هغې نه پس بیا جاب پسې دي سټرګل کوي. ان کیس که دته د جاب میلوم شو اکا دوکا کسان په دې کې کامیاب هم شو نو د هغې پې هغه خپل ضروریات چې کم دي خواهشات څه کوي هغه خپل ضروریات هم پکې ډېر په مشکله پوره کوي. د دې په ځای کې ان کیس مونږ ډایرکټ سکل له ټایم ورکو نو سکل دا دی چې هغه ډایرکټ ارننګ دی او ډایرکټ پیسې ګټل دي. السلام علیکم استاد جی، څنګه یې جی؟ خیر دی. یو کنټنټ جوړوم په سکل باندې او تعلیم باندې چې کوم پکې ښه دی نو که تاسو پکې یو دوه خبرې وکړئ. سکل ډېر زیات ښه دی. سکل ښه دی؟ ډېر زیات ښه دی. صحیح ده. دا ځکه چې تا سکل وي نو ریډلی چې کوم دی ته به خپل ځان امپلای کړي، خلکو ته به سروسز ورکړي. او چې کوم دا ټرډیشنل ایجوکیشن دی دې کې دا ایکسپیکټ کوي چې یاره دته به یو جاب میلاویږي او دی به یو امپلایر ګوري، هغه به دله مطلب جاب ورکړي، هغې نه بعد به د یو پروفیشنل لایف سټارټ کېږي. او سکل خو دا چې که نه تا سکل حاصل کړه بس فوراً ته چې کوم دی ځان ته په خپله چې کوم دی یو امپلایمنټ کریټ کولی شي او خلکو ته سروسز ورکولی شي. تھینک یو سر جی، ډېره مننه، مهرباني دي. نو تاسو چې څنګه واورېدل دا سر جي مونږ سره دا خبرې وکړې نو هر یو کس چې کوم دی نن سبا دا سوچ چې کوم یو کس په جاب باندې دی نو هغه هم په دې خپل جاب کې تنګ دی ځکه چې هغه ضروریات یې نه پوره کېږي. نو نور سوچ تاسو پسې دی چې تاسو څه کوئ نو بس هغه ستاسو مرضي ده. بیا خو سکل زده کول پکار دي او داسې سکل زده کول پکار دي چې په هغې ټیک ته زمونږ ټایم ضایع شي خو چې مونږ پې بیا دومره انکم کولی شو چې یوازې زمونږ ضروریات نه چې زمونږ پې خواهشات هم پوره کېږي نو هغه سکل زده کول پکار دي. والسلام.